جان صابر پروګرام سپینې خبرې. عزتمندو تاسو زموږ پروګرامونه کتلي دي او تاسو ته به اندازه شوي چې دغه سپینې خبرې موږ په سټوډیو کې دننه کوو، خو نن زه د سټوډیو نه بهر ولاړ یم او چېرته یم د سردار علي ټکر صاحب په حجره کې یم. سردار علي ټکر صاحب نوم پوره دی، د هغې تعارف او پیژنګلو ضرورت زما په خیال چې نشته دی. نن په دې مجبوره شو چې د سټوډیو نه راوځو او ټکر هاوس ته راشو، ځکه چې سردار علي ټکر صاحب ته چې څومره اعزاز، څومره قدر، څومره عزت ملاو شو، ملاویږي، نو هغې د دې لایق دي. صدارتي ایوارډ هغوی ترلاسه که یو د فخر او د ویاړ خبره ده. نو دغه فخر، دغه ویاړ موږ په دې مجبوره کړو چې د ټکر صاحب حجرې ته راشو، د هغې ډیرې ته راشو، د هغې سره یو ناستی وکړو او د هغې احساسات، د هغوی جذبات او د هغوی د زړه دننه خبرې تاسو سره په سپینو پروګرام زمونږ سټوډیو بیس دی، دا موږ په سټوډیو کې کوو. خو نن موږ د شخصیت مجبوره کړي یو چې موږ د سټوډیو نه بهر رالو او د دوی ډیرې ته رالو او د دوی سره ناستی زموږ نصیب شو. ټکر صاحب د ټول ناول خو تاسو ته مبارکي ویم په صدارتي ایوارډ باندې. ډېره ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ، ډېره ډېره مننه ستاسو د راتګ هم ډېره ډېره مننه. تابعدار جي ټکر صاحب دا راته ووایي چې سوچ همدا و چې یاره صدارتي ایوارډ دپاره زما به دلته نوم لیکلی کېږي، زه به راغوښتلی کېږم. خبره دا ده چې زما بنیادي طور کار دا دی چې زه په خپل کار یقین ساتم، زه خپل کار کوم. زه دې دپاره کار نه کوم چې ګینې ماته د ایوارډ ملاو شي. زه د خپل قام د خپلو خلکو دپاره کار کوم. ډېرو خلکو ته د اوسه پورې دا پته نشته چې د ملاله یوسفزۍ سندره چې کوم ما ویلې وه دا ما خپل پروګرام له ریکارډ کړې وه، دا ما د ملاله دپاره نه وه ریکارډ کړې. خو چونکې دا چې کله د هغې ماته د نوبل نغه راغې دعوتنامه راغله چې یاره ته به دلته راځې، نو ما هم د دغې سندرې انتخاب وکړو په دې وجه چې په کې د ایجوکیشن دپاره خبرې وې، چې خصوصا د ښځو د ایجوکیشن دپاره، د جینکو د تعلیم دپاره. نو په دې وجه زه دې ته نه ګورم چېرې ماته دې په دې ایوارډ ملاو شي، ځکه چې زما ایوارډ خو تاسو یې، زما ایوارډ خو عوام دي، زما ایوارډ خو دا ټول خلک دي. خو دا د حکومت د ایوارډ صرف دا یوه د ټولو نه غټه فایده دا ده چې تا کم کار کړی هغه حکومت ومني، هغه تسلیم شي. دغه پکې ضروري خبره ده. خو زه چې کوم کار کوم نو زه بغیر د دې نه کوم چې ګینې یاره ماته به په دې باندې ایوارډ ملاویږي، دې دپاره زه نه کوم. هغه ماته یو دغه یادېږي یو صحابي کور جوړ کړی، نو په هغې کې دا لوی لوی کړکۍ پرېښې وې. نو محمد صلی الله علیه وسلم چې کله ورغی نو ورته وایي چې په دې کور کې دا دومره لوی لوی کړکۍ ولې پرېښې دي؟ نو ده ورته وایي چې په دې کې زه یخه یخه هواره پکې راځي، نو دې دپاره دا ما پرېښې. نو محمد صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې یخه هوا خو په دې کې هسې راځي، که تا دا ویلی وي چې په دې کې زه بانګ اواز اورم نو ټول عمر به دې ثواب کېدم. د نیت او د خلوص خبره ده، خلوص خبره ده. زه په مینه، په محبت او د ملک نه بهر 10 کاله پاتې شوم او په دې 10 کالو کې چې ما د دې پښتون قام دپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باندې څه کړي دي تر د اوسه پورې، نو په هغې باندې 6 کتابونه روان دي، لیکل کېږي، څه مکمل شو، څه روان دي لیکل کېږي. نو زما دغه زما د ټولو نه لویه ګټه ده چې ما کار وکړو، هغه خلکو ومنو، هغه زمونږ د پاکستان حکومت ومنه. دا د ټولو نه لویه خبره ده. ټکر صاحب د فن او د فنکار باره کې به بیا وروستو زه یو پوښتنه ستاسو مخې ته ږدمه، خو دا راته ووایئ چې ملاله یوسفزۍ چې نړیوال هغوی یو شهرت حاصل کړه، تاسو د هغې تصویر ته په کوم نظر ګورئ؟ خبره دا ده چې ما خو درته څه ووایي، ما خو درته خپل نظر د هغې په حواله باندې ووایي چې زه تللی ما هغه د هغې د تعلیم دپاره د هغوی یو کوشش دی، یو هلې ځلې دي، نو هغه تعلیمي څو پورې چې د تعلیمي هلو ځلو تعلق دی د هغې، هغه ټولو ته پته ده. د هغه پلار چې
دا اسم نو هغه سکول جوړ کړو په هغه زمانه باندې چې دوی د تعلیم شوق لره د خلکو د خلک کې تعلیم افتکول او د خوشحال په نوم غالبا دا هغه سکول په هغه وخت کې نو مطلب دا دی چې د دوی دا هغه د تعلیم د لپاره دوی کار کاو او بیا پکې منځ کې د ټول واقعیت را لغه ټول تاسو مخ کې دي زه خو دا وایم چې د خزو تعلیم ډیر زیات ضروری دی ځکه چې دا الله پاک وایي چې دا انسان چې دی دا د نفس واحدانه پیدا دی دا یو شی دی په دې کې دا نشته چې ګینه دا خزه چې په بل دغه باندې پیدا ده او بیا یا سره د بل ځګینه پیدا ده او بل دا چې د نسلونو کنټینیویشن بخنه غواړم په دې دنیا کې چې دا څومره نسل خور شوی دی دا د خزو نه خور شوی دی دا د هوا بي نه خور شوی دی نو په دې وجه د خزو اهمیت ډیر زیات دی خو دا ډیر د زمونږ ورته وایي چې ناپوهي ده چې مونږ خزو ته هغه اهمیت نه ورکو کوم چې ورکول پکار دي نو په دې حواله باندې دا غي چې کوم هغه دي نو هغه صرف هم دغه د تعلیم خبره کوي او د جنکو د تعلیم لپاره خبره کوي چې زما په خیال چې دا د ټولو لپاره ډیره خبره ده ډاکټر صاحب زینی زمونږ خپل پښتانه پای باندې تنقید کوي زینی دا سوچ والا خلک شته دي دغه سوجه کې دي چې د خلکو سوچ کې څه کمی ښکاری دلته کې ګوره مونږه په دې ټلویزیون چې دی مونږ په دې هر کور کې د کړکۍ لګېدلې ده بالکل او په دې کې بیا مختلف قسم خلک راځي سم ده ټیک شو نو ضروري نه ده چې هغه د پاکستان موقف وي دم د تیم هغه خلک چې کوم لګي په دې ټلویزیون باندې نو دا د غوي موقف هغه د ځان داسې قصې جوړ کی يمکن داسې خبر ونه ملال یوسف زیله وزیر اعظم په وزیر اعظم هاوس کې ایوارډ نو ورکاو راغله چې په کومه طریقې رسیو کړو بالکل جی بالکل تاسو دا پته ده خدا د خلک چې کوم په دې ټلویزیون باندې دا تفسیری کوي دا مفسر دا دغه کینی دا زمونږ دا کسان نو دوی داسې هغه کنسپیرنسي تیوریز جوړ کی چې دا دادی نو زمونږ د ځوان کول چې دی دا خوران خو دغه ته ګوري کنه نو په دې حواله باندې بیا اداغي هغه پیدا شي خو ګوره زرته خبر بلم کومه اوس دا بخنه غواړم زرته خبر بلم کوم ګوره ما اوس دا ایوارډ واغس دا په دې سوشل میډیا دام کتلی چې خلکو ماته ته دا ایوارډ ماخله بالکل یو کمپین چلیدل چې دې دا ایوارډ ناخلی او دې دا ایوارډ ناخلی او دې سره د پاکستان مضبوطی او دې سره الکه زه د پاکستاني ما د خاورې ما او د خاورې بچیم د دې ملک بچیم په دې جیب کې مې د پاکستان پاسپورت پروت دی په دې جیب کې د پاکستان شناختی کارت پروت دی نو تاسو څنګه دا وایي چې په دې کې د مضبوطی او د پاکستان مضبوطی او د مضبوطی نو دا خبره هر ځای کې او بل چې څوک دا خبرې کوي چې د ایوارډ ناخلي هغه په خپل پیسې ملو کې ناشتي ټیک ډاکټر صاحب عجیب خبره ده دا د سوچ خبرې دار چې خپل سوچ دی خو تاسو غوندې خلک چې کوم دي مونږ وګورو زیاتره هغه د دې ملک نه بهر دي بالکل خبره د قامم کوي د خاورم کوي د خدمتم کوي نو ضروری نه ده چې دا تاسو غوندې خلک راشي او په دې خاوره د دې قام خدمت وکړي ډیر ضروری ده دا خو دا خبره خو کوم جی زه په امریکا کې کار کوم خو ته به حیران شې چې ما دا لس کاله تقریبا چې په امریکا کې تیر کړل ما دا لس ونه کار د خپل قام لپاره الته نه کړی دی چې دا ټول خلکو نه تاسو کې چې ما په ډیو ریډیو په وایس اف امریکا باندې څه کړی دي ما د دې خلکو د ناسلتم خو کار مې د خپل خلکو لپاره کړی دی ځکه چې زه د دوی نماینده یم زه خو د دې خاورې بچیم زه ما خو په دې خاورو کې خلک پوسې کړي دي ټیک ده دا زما خاوره ده زه به د دې خدمت کوم او دا راته هم زه یم چې ډېر زر به ته وینې چې زه واپس را روان یم خپل ملک ته زما دپاره هلته هېڅ اټرکشن نشته اسم زه ما ته په واشنګټن کې خپل کور معلوم دی او خپل افیس راته معلوم دی ټیک د افیس ته چې لاړ شم په کور کې مې سټوډیو جوړه کړې ده بیا په دې خپلو لوی خلکو غني خان رحمان بابا خوشحال بابا دا لوی شاعران چې کوم دي په دوی باندې کار کوم سټوډیو مې په خپل کور کې جوړه کړې په خپلو پیسو مې جوړه کړې وایس اف امریکا رال نه جوړه کړې صحیح ده خپل پیسې مې لګولې جوړه کړې مې ده او خپل کار په الته کوم نو خبره صرف دا ده چې زه الته هم د دې قوم لپاره کار کوم کلته هم زما به فزیکل هغه پریزنس دلته نه وجود زما بدلته ظاهر نه خو زما ذهن سوچ زما کار هغه ټول د خپل قام د پاره دي ننم د خپل قام د پاره دي پرونم د خپل قام د پاره سبب هم د خپل قام د پاره ټیک پرونم چې کوم پښتون او نن چې کوم پښتون دی مطلب موږ د نوې نسل خبره کوو د دوی په سوچ کې تاسو ته سم مثبت ډیولپمنٹ ښکاري زه په یو خبر باندې ډیر زیات خوشاله یم سپیشلی د لټرري حواله باندې به خبر وکم چې په دې خبره زه ډیر خوشاله یم چې نه دا خټک څه یو شعر دی وای نن ټول لس داغه محبوبه سندري وای خټک چې به د ځان سره جړل کله دا غنی خان چې د خپل شاعري په 1956 کې ختمه کړې و
تقریبا که تاسو وګورئ د پنجرې چغار نه پس بس دی خو بیا کېناست ځکه او د 1983 پورې تاسو ماته ووایئ په دې حجره کې موږ دا ډېر مېلمانه ناست یو بخښنه غواړم چې څومره کسانو غني خان پېژانده دا ډېره زیاته اهمه خبره ده هغه په خپل هم په دې پوه یو هغه به ماته په خپل هم دا وی چې ما مشاعرو ته تلل په دې پرېښودل چې خلک زما په کلام نه پوهېدل ما به یو کلام وی ډېر دروند کلام به دوی به ټول داسې ناستو ما ته به یې کتل بل به راغی هغه به یو ډېر سب سټنډرډ کلام وی او دوی به ورته وایي ډېر ښه بیا ووایه بیا ووایه بیا ووایه نو دا ټولې خبرې داسې دي چې اوس ځوان ولس د غني خان پیر دی دا یو خبر زما یاد ده تاسو یقینو کې مال چې دا سونه خلک راغلي دي مال چې ځوان کول سونه راغلي دي تب تا اندازه نشته دا مې ضرور سره خبر کوله مې بس اوس مطمئن یم که خیری چې ځوان ماشومان پرون د دغه نه راغلل د سکول نه پرچې به وي د سکول نه براله او دلته براله چې دوی ته دا د غني خان دا پته ولګېده چې غني خان یو شاعر دی او یو کس دی نور به دوی بیا ځان رسوي دا پښتانه دي دا ډېر ټیلنټډ قوم دی ګورئ ما خو دنیا وکته هر قوم مې ولید په ایماندارۍ زموږ په دې حجره کې چې دا کسان ناست دي او په دوی دا کله خبرې کوي زه دوی د خبرې اورم په دوی کې دومره ټیلنټ دی دومره چې هلته کې به تا ته دا ټیلنټ دا په دې شکل کې نه میلاویږي پیسې به ورسره ډېرې ما ته ښه یاد دي کله چې زما ماشوم بچی ده هلته سکول کې وه نو هغې چې هغه ته لاړه نو هغه ټیچر ته وایي چې هغه لایبرریان ته وایي چې ما ته په بودیزم باندې کتاب را سکول کې دغه پرایمري لیول باندې وه وایي ما ته په بودیزم باندې کتاب راکړه نو هغه ورته ولګېد د هغې کتل د ماشومان خو د فیری ټایل ګوري په دې عمر کې نو چې ګرځېده چې کتلې نو یو څه مضمون مونږ ته په بودیزم دې ته ورکړی چې دا نو دا ورته چې دا خو ډېر معمولي څیز دی زه خو ډېر تفصیل غواړم نو هغه امریکایان دي نو هغه کتاب ول هغوی راوغوښتو خو مونږ یې وغوښتو نو چې مونږ ورلو ما ته اوس هم دا ښځې نوم یاد دی مسز سټروفر لیرومو اما ته وایي چې په دې عمر کې خو دا ماشومان د دې شهزادګانو او د دې او د فیریز او د دا قصې ګوري دا څنګه ماشومه ده دا ولې ما ورته دا ماشومه د امریکې نه ده دا ماشومه د پښتونخوا د پاکستان ده دا د پاکستان نه راغلی ده د دې سوچ بدل دی که نه د بدل سوچ لري نو دغې خبره درته کومه خبره سمه او وایي تاسو کوم ځای موږ د پاکستان یم نو دا ماته څه وایي وایي تاسو سره دا دي او موږ سره دا دي والله دا د هغې ګوته داسې کړه وایي تاسو سره دا دي او موږ سره دا دي نو دغه پکې هغه تاسو ګڼئ چې سوچ کې بدلون راغلی ډېر بدلون راغلی دی زموږ دا ځوان نسل نن سبا ما خو درته ووایي چې نن سبا زموږ د ځوان نسل غني خان پیر دی او ګورې دا یو خبره درته کوم که د غني خان په تعلیماتو دا ځوانان پوه شو دی به په ژوند کې دومره کامیابه انسانان دي دا هم درته وګورم بل درته وایم چې پرون علي محمد خان هم راغلی هغه ته ما دا ووایي چې مهرباني وکړې د دې سړي په نوم باندې یا یونیورسټي جوړه کړې د ده په نوم یې کړې یا چې ته کې څه لکه اکیډمي د ده په نوم کې څه شی د دې سړي په نوم کې ځکه چې مې یو وخت را روان دی چې دا ملک به خلک د دې سړي په وجه پیژني چې دا د پاکستان دی زبردست او ګوره تاسو ګوره په روس کې په ورونیش ښار کې چې د ورونیش یونیورسټۍ ته داخلېږي په یو پیلر او په بل پیلر په دوانو پیلرو د غني خان مجسمې لګېدلې په روس کې او دلته نشته هلته ولګېدی نو ما ورته وایي چې سبا کېدای شي دا په اکسفورډ کې مو لګي ځکه چې نن خو په ورونیش کې ولګېدی بل اوس به بل ځای لګي بل اوس به بل ځای لګي نو چې هغې هغه کوي نو په کار دی چې د هغې نه مخکې دا سړی مونږ اوچت کړو زما بچي ما ته خبره کوله په جارج میسن یونیورسټۍ واشنګټن ډي سي کې هره ته خبره کوله و یو مشره ښځه وه نو ډېره خفه وه داسې د هغه نه مشره وه که نه وایي چې مشره وه نو ډېره خفه وه نو پته ولګېده چې د هغې خاوند ډېر زیات خوښ و هغه د عراق په جنګ کې مړ و نو دا ډېره زیاته تنګه وه ډسټرب وه خپل خاوند پسې ډېره خفه وه نو زما دا زوی ولګېد دی ولې د غني خان نظم په انګریزۍ کې ورکړه د قسمت کوم چې د صاحبزاده امتیاز د پیلګرام بیوټي کې راغشتی دی هغې وله ورکړه نو دا چې د شپې کور ته تللی ده او دی هغه نظم کتلی دی نو زما زوی وایي چې سهار وختي دا په ما پسې په یونیورسټۍ کې ګرځېده وایي چې زه سره ما ته وایي چې ته پاکستان ته کله ځئ نو ما ورته چېرته ما خو د تلو څه پروګرام فلحال نشته د پاکستان ته تلو نو راته وایي چې ته کله پاکستان ته ځې نو زه به تا سره پاکستان ته ځم او زه به د دې سړي قبر له ځم او زه به د شکریا ادا کوم چې زما په ژوند کې کم سوالونه و چې د هغې جوابونه ما ته نه میلاوېدل ټول جوابونه ما ته د دې سړي په دې نظم کې میلاو شو د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې دا به دنیا سبا ومني هر څه به ومني او موږ یې ونه منو نو دنیا به زموږ نه دا تپوس کوي چې تاسو سره دا سړی و
تاسو ولې دا مونږ ته نه وښولې ټکر صاحب دا خبره خو موږ منو بالکل په نړیوال کچ هغوی مو منلی شو او الحمدلله تاسو منلی شوي او د دې غټه وجه دا ده چې ټکر صاحب غني خان سره ښکاره شو غني خان بابا ټکر صاحب سره نور چا په دې باندې مطلب هغسې کار نه دی کړی او نه هغه شان سټډي په دې چا کړی نه زموږ فنکارانو په دې باندې هغه شان د دوی په غزل او د دوی په شعرونو باندې کار کړی دا خو موږ منو خو تاسو وګرځئ دنیا مو کته بالکل پښتون ته بار خلک په کم نظر ګوري د دوی څه تصویر جوړ دی بار خبره دا ده چې ما خو د سوی چې په دې کورونو کې دا کمې کړکۍ لګېدلې د ټلویزیون دا کنه نو دا کړکۍ تم لګېدلې دي هغه ملکونو کې دا لګېدل هغه ملکونو کې ټلویزیون نشته او هغه شته نو خلک عام طور دا کوشش کوي چې کم خلک نه پوهیږي دا غي دا خیال دی چې ګنې هغه کو زده ته پر اختیار خبرو کوم نو هغه د پښتون خبره نه کوي هغه د مسلمانانو خبره کوي زهول د پښتنو خبره نه کوي چې پښتانه دهشتګردي آزادي دا نه کوي هغه د مسلمانانو خبره کوي چې هغه یو سټیریوټایپینګ دی کنه یو بیان دی چې دی دهشتګردي کوي یا دی دا کوي خدا درته وایم چې دا دغه یو کلاس دی یو خاص خلک دی ټول نه دي سمه ته چې بیا د خلکو سره کې کم خلک پوي دي هغه ټول په دې خبرو باندې پوي دي چې په دې کې د دې خلکو قصور داسې نشته د دې پښتنو قصور په دې خبره کې نشته مونږ سوچو یاره مونږ د دې کلی خلک یو د دې علاقې خلک یو دلته کې تاسو ته مخکې د دې نه چې امریکایان راغلو تاسو ته سریدلو سمه سو سمنو خو ټیک ټاک سم کېو څه خبره خو نه وه خو هغوی په دې خطې ته راغلل او د هغې د خطې نه د راتګ په وجه سره بیا په دې اول د روسیانو د وجې نه په دې خطه کې دا یو انتشار پیدا شو بیا چې هغوی راغلل په افغانستان کې هلته هم انتشار پیدا شو نو ظاهره خبره ده چې دا خو تړلي ملکونه دي بارډر یو بل سره کولاو دي نو د هغې نه دا قصې رو جوړې شو زه تا نه یو تپوس کوم په 9/11 کې چې دا کم قصه شوې وه نو آیا دا پښتنو کړې وه په دې کې ماته یو پښتون وښایه وپکې نو بېشکه نو په دې هغوی پوه دي چې په دې خو ټول عرب زو هغوی پښتانه ډونه هغوی خبره هم د اسلام کوي ګوره د پښتنو نه کوي داسې چې نه پښتون نه داسې خبره نه ده خبره ستاسو سمه ده خو دلته که اوس موږ اندرون وګورو په خپل ملک دننه نو ځینې زموږ پښتانه یا څه ټولګي هم جوړ شوي هغوی دا وایي چې یاره موږ سره په دې ملک کې امتیازي سلوک روان دی تاسو د دې خبرې سره ملګرتیا کوئ که نه زه یوه خبره کوم ګوره دا زموږ ملک دی ټیک شو بالکل په دې ملک کې به ښه کارونه هم کېږي په دې ملک کې به داسې کارونه هم کېږي چې ته به هم په اعتراض کوې زه به هم په اعتراض کوم ټیک شو تنقید به کوم ټیک شو تنقید چې دی خو پازیټیو خبره صرف دا ده دا تنقید زه د دې دپاره کوم چې زه د خپل ملک چې د ما دا کوم ملک دی چې د کوم حالات دي چې دا ټیک شي او زه به دا کوشش کوم چې دا ماته خپل حقوق ملاو شي داسې نه چې ماته د ضیاءالدین یوسفزي صاحب دغه نه ټلیفون وکړ کله چې دا قصه وشوه نو ملال هم را سره خبرې وکړې مور هم را سره خبرې وکړې ضیاءالدین یوسفزي هم سره خبرې وکړې هغه یو ډېره ښکلې خبره وکړه په هغې کې هغوی ټکر صاحب وایي موږ شپه ورځ دا کوشش کوو او موږ د پاکستان ګورنمنټ ته هم دا وایو چې مهرباني وکړئ تاسو موږ ومنئ ټیک شو او چې کله هم ومنئ نو بیا ورته وایي چې اوس اواډ ماله دا میټیچوډ خراب دی کنه بالکل دا هم غلطه خبره ده نو پکار دی چې مونږ خط ته خو او په کوم ځای کې چې مونږ ته ښکاري چې دلته کې لوبس دي دلته کمې دی نو چې پکار دی چې مونږ د هغې پام او د حکومت پام هغې ته راوګرځو او د دې دپاره پازیټیو جرنالیزم چې دی پازیټیو جرنالیزم کردار چې کوم دی هغه ډېر زیات ضروري دی او دا دلته چې دا میډیا په کومه طریقه ده داسې مدر پدر آزاد میډیا په دنیا کې نشته دا په امریکا کې هم نه ده دا دوی چې دلته څه کوي په هغه باندې چینلو باندې داسې هم نه ده ګوره د هر ملک خپل پالیسیز دي د خلکو دا خیال دی چې دا BBC دا ډېره انډیپینډنټ اداره ده دا غلط سوچ دی دا د ګورنمنټ اف برطانیه اداره ده دا څوک وایي داسې زموږ هم وایس اف امریکا هم ده دا د امریکې اداره ده د هغې ملک اداره ده هغه شی به هغه کوي ګوره په دې دنیا کې دا څونه ملکونه چې دي او دا اوسېږي چې دا خلک دا ټول خلک دا ټول ملکونه خپل مفاد لري د هغې خپل فایدې دي زه چې چا سره به حیثیت د پاکستاني خبره کوم زما خپل مفاد دي زه به خپل مفاد په نظر کې ساتم نو هغه سره به خبره کوم امریکني خپل مفاد راوړي برطانیه والا خپل مفاد راوړي د روس خپل مفاد دي خو زه به خپل مفادو سره ځم زه به خپل ملک ته ګورم تر اوسه هغوی موږ کارولي زموږ نه کار اخیستی دی زه دغه خبره کوم خو موږ له هم پکار دي چې موږ هم د خپلو مفادو خبره وکړو چې تاسو خو داسې کوئ خو زموږ مفاد هم په دې کې دي نو تاسو بېرابري وکړئ زموږ د دې مفاد هم خیال وساتئ ټیک یو اخري پوښتنه لرم بیا
تاسو مصروفه مې میلمانه هم ډېر دي د دې دور چې کومه شاعري ده او د دې دور چې کوم فنکار دی لکه نن سبا فلمونو کې چې کومه شاعري ویلې کېږي دغه خلکو ته تاسو څه پیغام ورکوئ یا د هغې نه څه غوښتنه کوئ چې په کومه لار روان شئ؟ اول خو ورته دا وایم چې وره یو خبر درته کوم دا تاسو چې څه کوئ که نه دا کومه خبره چې دوی ذکر وکړم دا داسې ده لکه د بوړبوړقۍ نه ده دا به یو پړق پکې ختم به شي هېڅ به نه په د اوبو د پاسه برابر یو پړق پکې ختم به شي که تاسو وایئ چې تاسو پاتې شئ او تاسو څه وکړئ د دې قام دپاره په کار ده چې ښه شاعري ریکارډ کړئ ستاسو د مشرانو ستاسو د اتلانو ډېر ښکلي ښکلي شعرونه ویلي دي ډېر ښکلي ښکلي غزلونه لیکلي ډېر ښکلي ښکلي نظمونه لیکلي یو د بل د پاسه دی دا درته وایم یو د بل د پاسه دی 4.5 کاله وشي په رحمان بابا تر د اوسه پورې خلک نه دي پوهه په هغه شکل کې چې په کوم شکل کې رحمان بابا باندې پوهه په کار وه نو په کار دی چې زموږ فنکار او زموږ د نن شاعر ته م دا وایم چې که ته ګوره په یو بالټي کې ته په بالټي کې د ډرمو مو اوبه واړی که نه نو په هغې کې به هم دونه اوبه راځي چې څونه د بالټي کیپیسټي ده زه د خپلو شاعرانو ته وایم چې خپله علمي جوړتیا چې ده هغه زیاته کړئ علم ډېر حاصل کړئ چې تاسو سره سي نو تاسو به څه ووایئ که نه چې تاسو سره سني نو تاسو به څه ووایئ نو ذوق په خپل ځای د ذوق خپل بیا په دې کې کردار دی چې الله پاک انسان له یو ذوق هم ورکوي د دې لنډ مثال دا دی چې خاطر غوندې سړی چې بې تعلیمه سړی و خو هغه سره صرف ذوق و بالکل د خدا سره څوک نه ګوري دا یو کس د هغه سره یو ذوق خدای غله ورکړو د شعر نو کو غني خان دا وایي چې علم سپین روخان مشال دی چې پینشي لیدي خو پینشي لیدي ستوري د دو نور به هلوینه چې په پټو سترګو ګوري که غني خان دا وایي نو هغه سره علم دی خو خاطر چې دا وایي نو دلته پته لګي چې دا وجدان دی خاطر وایي زه یم چې د زړه په سترګو تا وینم چا رڼا لیدلې پړندو سترګو یو بې تعلیمه سړی که دا خبره وکړي نو دلته پته لګي چې دا ذوق دی او دا وجدان دی دا وجداني خبرې دي شاعر خو وجداني وي خو چې د وجدان سره علم هم شامل شي لکه د افلاطون خبره وي د تورې سره چې عقیده شامل شي نو بیا په دوه طرفو کټکول کوي سمه ده ډېره مننه کوم چې تاسو قدرمنو سردار علي ټکر صاحب زموږ سره په سپینو خبرو کې نن میلمه او زه دا فخر ګڼم چې زما نن د دوی سره ملاقات وشو د دوی سره مې یو نشست وشو او د دوی هغه ګټورې خبرې موږ تاسو ته در ورسولې کوم سوالونه چې زما په زړه کې او کوم چې ستاسو په زړه کې زما یقین دی چې د هغې جوابونه به تاسو ته میلاو شوي زه د دوی یو جهان مننه کوم او ستاسو مننه کوم چې تاسو پښتونخوا ټي وي ګورئ چېرته چې حاد اوسئ د الله په امان